خپل پولیس فورس باندې مونږ فخر کوو دا زمونږ شان دی. نن چې کوم تقریب وشو 4 اگست دا هر کال چې کوم د منځره کېږي د یوې شهدا په تور باندې او دا موږ شهید فیملی چې کوم دی هغوی ته موږ یو دا پیغام ورکړو چې هغوی زموږ نه جدا نه دي، موږ د هغوی نه جدا نه یو، هغوی زموږ د وجود او زموږ د ټیم حصه ده. څنګه چې تاسو تپوس وکړو دې سیمې نه پکې کومو خلکو شرکت وکړو. زه د وزیرستان د قوم د مشرانو د مرکانانو د میډیا ملګرو د فیملی شهدا چې کوم دي ټولو پکې په ګڼ تعداد باندې شرکت وکړو. د هغوی هم ډېره شکریه ادا کوم. او دا شان تاسو وکړه چې سیکیورټي فورسز اعلی حکام چې کوم دي زموږ دلته بریګیډیرز لیول، کرنل لیول، میجر لیول ټولو پکې شرکت وکړو. هغوی هم څنګه چې زموږ د افسرانو د طرفه د شهدا فیملی ته یو پیغام دی چې یاره دوی زموږ جدا نه دي، دغه شان سیکیورټي فورسز یا کوم تقریب کې شرکت وکړو. د هغوی هم دا مقصد دی چې یاره دا شهدا یوازې د پولیس شهدا نه دي، څنګه چې ډي ای جي صاحب اف سی وي خپل تقریر کې چې یاره دا زموږ د پولیس جدا نه دي، موږ یو فورس، زموږ یو ټول وجود دی، زموږ ټول یو ټیم دی. زه د شهید صدلا ورور یم. په تېر کال کې 2022 کې 16 جون باندې په ونه بازار کې پولیس باندې ډیپټي کوله، په هغه کې شهید کړو، د ټارګټ کلینګ کې شهید کړو. او زه نن دغه منعقد پروګرام د جوړ شوي پروګرام نه ډېر مشکور یم، ډېر خوشحاله شوم ځکه چې زموږ شهدا دي دوی هېر کړي نه. دلته کې ډېر افسران راغلل، پولیس افسران راغلل، دوی موږ ته ډېر عزت راکړو او ورسره یې ډېر احترام په سترګه راته ګوري، ډېر په ښه نظر راته ګوري.